دا ملګری تپوس کوي چې موږ دوبۍ کې تراوی کوو نو هغه ځای کې جماعت کې ځای نشته بهر ځای شته خو بهر چې کوم ځای دی نو امام نه چې کوم مخ کې ځای دی هغه ډیر دی نو که یو کس د تراو په دوران کې امام سره موس کوي تراوی کوي او د امام نه مخ کې ولاړی نو دا تراوی کیږي او کنه کیږي نو جواب دا دی چې کله یو امام پسې اقتدا بنده وکي نو د هغه امام نه مخ کې مسکول دا جایز نه دي که چا او کنه هغه بنی شوی نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د امام نه رستو او شاته صفونو کې ځان لځای پیدا کړي د امام نه مخ کې تراوی کول دا جایز نه دي دا ملګری تپوس کوي چې دلته څه کسان دي ناغي په رمضان کې په نفلو کې یو بل ته قرآن اوري نو په نفلو کې قرآن پاک اورول او د نفلو جمع کول دا څنګه دي نو جواب دا دی چې د یو کس دوا نفلو کې ودرېدل په دې کې څه حرج نشته دا جایز دي یو کس مخ کې شي بل ورپسې مقتدی شي او نمبر په نمبر د قرآن پاک اوري دو رکعاتو کې دی یو اوري دو کې دی بل اوري خو په دې کې یو شرط دی او هغه دا چې دی با خپل کې خودي جمع کوي خو خلکو ته دعوت نه ور کوي خلکو ته بلنه نه کوي چې منګه په نفلو کې قرآن پاک وایو نفلو کې منګه ختم کو تاسو منګ سر راشي بیا به دا ناجایز شي د دې وجنه چې د نفلو کې د جماعت د پاره دعوت ورکول جایز نه دي نو علما فرمایي کچری درې کسانو پوری وی نو بیا خیر دی خو درې کسانو نه کسي واکیږي نو دا به د بلنی صورت جوړیږي دا به نور خلقو ته عملی دعوت وی نو په دی وجه د دوو کسانو جمع جایز ده نفلو کې د دریو جایز ده د دې نسیوا بیا پکار ده چې د سلسله موقوف کی او پرده غونته کی جمع کوي چې خلق ته خبر نشي نو په دې طریقه جایز ده جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس به هر ملک کې وي او داغه کور پاکستان کې دی نو صدقه فطر به د کم ځای په حساب سره ورکي نو جواب دا دی چې کم ځای کې دغه سړی دی انو د هغه ځای په حساب باندې بده صدقه فطر حسابي مثال په تور باندې یو سړی سعودي عرب کې دی التبه د سرسایي مقدار معلوم کی چې هغه په ریالونو کې سوره جوړیږي نو د هغې ریالونو په برابر باندې به هغه الته ریالونه ورکي او که خوښه وي انو پاکستان کې چاته ویلی شي چې زما په ځای باندې سرسایه ورکه نو دلته چې کومه سرسایه څوک ورکوي د هغه د طرف نه ان هغه به د هغه ریالونو په حساب باندې ورکوي چې څوره ریالونه جوړیږي او د هغې ریالونو نه چې څوره پاکستانی پیسې جوړیږي ان دغه عمره ریالونه به هغه عمره پیسې به ورکوي او که چرې پیسې نه ورکوي بلکې غنم ورکوي نو غنم الته کې هم 2 کیلو دي دلته کې هم 2 کیلو دي نو غنم دغه شانتي ورکول شي او کجوري ورکوي نو کجوري الته کې 4 کیلو ورکول دي د سرسای او دلته هم ورکول دي 4 کیلو نو که جنس ورکوي یو سیز ورکوي نو د هغې مقدار متعین دی هغه ورکول شي خو که د هغې په ځای باندې پیسې ورکوي نو پیسې به د هغه ځای په حساب باندې ورکوي چې کوم ځای کې سړی په خپله موجود دی دا ملګری تپوس کوي چې د یو کور مشر د بالغانو د طرف نه سرسایه ورکول شي د هغه سره کور کې چې کوم بالغ افراد دي نو د هغې د طرف نه سرسایه ورکول شي او که نشي ورکولی نو جواب دا دی چې هغې ته د دومره بنا وکړي چې زه ستاسو د طرف نه سرسایه ورکوم نو بس دغه بنا کافي ده بیا که سرسایه ورکړه ان د هغې ذمه به خلاصه شي دا ملګری تپوس کوي چې یو ښځه او خاوند پښمنۍ وکړي او د پښمنۍ نه پس سحر ټیم داخلېدو نه وروستو هغې سملاستل او څه شیطان وسوسه وکړه هغې یو بل سره لبې وغیره شروع کړې نو د هغې سړي نه مني لاړه او په هغه باندې غسل فرض شو خو لیکن هغې کوروالی نه دی کړی صرف دغه ملاعبت او د لبو په وجه باندې د سړي نه اوبه لاړې نو آیا په دې سره د روجې څه حکم دی نو جواب دا دی چې د روجې په حالت کې د ښځې او د خاوند یو بل ته د ډېر نږدې کېدو نه ځان ساتل پکار دي ځکه بعضې وخت کې سړی په خپل ځان باندې کنټرول نه بومي نو هغه دغه شانتي واقعات مخې ته راځي نو که چېرې خدای مکه د روجې په حالت کې کوروالی وکړي او زه تاسو ته مسله ځکه صفا وایم چې دا د دین مسله ده
چې سړی خپل شرمګاه د ښځې په شرمګاه کې وردن نه کی او انزال وشي نو په دې سره روجه ماته شوه او په دې سړی باندې 2 میاشتې روجې د کفارې واجب شوي. خو که صرف هغه خپل ښځې سره لبې وغیره کوي چې د هغې په وجه هغه انزال وشو د هغه نه مني لاړه او کوروالی نه دی کړی، یعنې شرمګاه په شرمګاه کې نه ده دننه شوي، نو صرف روجه ماته ده، قضا به کوي د دې روجې او د باندې کفاره یعنې 2 میاشتې روجې نیسل نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې د الک او جنۍ باندې د روجې فرض کېدو علامات یا عمر هغه څه دی؟ نو جواب دا دی چې په الک او په جنۍ باندې روجه دغه شانتي د الله تبارک وتعالی نور احکامات علی فرض کیږي چې کله الک او جنۍ بالغ شي. او د بلوغت 2 قسمه دي، یو حقیقی بلوغت ته هغه په علاماتو سره، او د علاماتو نه مراد دا دی چې الک ته احتلام شي. احتلام نه مراد منګو ته پښتو کې غسل اوړېدل وایو، او د جنۍ علامت دا دی چې هغې ته خپله ماهواري راشي. که الک ته احتلام شو یعنی د هغه نه مني ووته په جټکې سره په هر صورت چې وي، نو دی بالغ شو. د شریعت په نظر کې د دو عمر چې هر سوره دی دی به اوس روجې نیسي. چې جنۍ ته ماهواري رااله نو دا د شریعت په نظر کې بالغه ده، د دې عمر چې هر سوره دی دا به روجې نیسي. او که یو الک ته احتلام نه کیږي او غسل پې نه فرض کیږي، جنۍ ته ماهواري نه راځي، نو بیا چې د دوی عمر 15 کاله پوره شي د اسلامي کالونو په لحاظ سره، نو په دوی باندې به روجه فرض وي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ وزیرستان کې یو فوج کې نوکر ما، نو روجه به موږ چا سره نیسو؟ صحابه سره او که مقامی رویت سره؟ نو جواب دا دی چې تاسو مقامی رویت سره روجه ونیسئ چې کله هلته میاشت ولیدی شي، که هغه مخکې وي او که وروسته وي نو هغې سره روجه ونیسئ. دا ملګری تپوس کوي چې یو 2 حافظان صاحبان دي، یو 15 سپارې ړومبنۍ یادې کړي دي او دویم 15 سپارې آخرنۍ یادې کړي دي. نو که دوی په دې طریقه باندې ختم شروع کړي چې روزانه یو الک یو حافظ قرآن هغه ړومبۍ سپاره ووایي، بل 14مه سپاره ووایي، او داسې 2 مرض باندې یو 2 ووایي بل 18مه ووایي، نو په دې ترتیب سره ختم کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې په دې طریقه باندې چې تراویح کوي نو ختم به اگر چې وشي قرآن پاک به پوره شي، خو لیکن د ترتیب خیال ونه ساتلی شو، او د ترتیب خیال ساتل دا ضروری دي. نو دی له پکار دي چې دغه ړومبی حافظ قرآن دي 15 سپارې اول کې ووایي، نو بیا دې دغه 2 حافظ قرآن مخکې شي او هغه د 14 سپارې ووایي، لږ لږ دی وایي، 2 سپارې دی وایي، یو دی وایي، خو چې ترتیب سره وشي نو دا به ډیره بهتره او ضروري خبره وي. دا ملګری تپوس کوي چې د روجې په میاشت کې بعضې خلک لنډې تراویح کوي، نو د هر یو صورت د اول نه 3 آیاتونه وایي. عما یتساءلون نه 3 آیاتونه ووي، والنازعات نه 3 آیاتونه ووي، عبس وتولى نه 3 آیاتونه ووي. نو دا طریقه جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې په موس کې کم از کم 3 واړه آیاتونه لوستل د قرائت په لحاظ سره دا ضروری دي. نو چې کله د 3 آیاتونه ووي نو د اصول مطابق موس شوی دی، خو لیکن لنډې تراویح دا یو مستقل عبادت دی او دې ته د عبادت په نظر باندې کتل پکار دي، د عبادت په طریقه باندې کول پکار دي. داسې تلوار سره داسې زر چې ځان ته خلاصول شي نو دا یو مناسب طریقه نه ده، بلکې دا زمونږ د پاره د خلاصۍ ذریعہ جوړېدل پکار دي. په داسې طریقه باندې وشي چې موږ او تاسو د الله تعالی د عذاب نه او د جهنم نه په دې باندې خلاص شو، نو دا په ځان باندې بوج نه دي ګڼل پکار، ښه اطمینان سره او په ښکلي انداز سره کول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو ملګری د دوبۍ نه پاکستان ته روان دی، نو هغه دا تپوس کوي چې زه روجه ونیسم او کو نه نیسم. او د دې تپوس وجه دا ده چې بعضی علماو یا بعضی کسانو هغه ته ویلي دي
چې د سفر په حالت کې کوم روجه ونیسي دا روجه نفلی روجه په مقام کې به دا دوباره نیسل وي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده. نو جواب دا دی که چېرې ده د سفر په حالت کې فرضي روجه ونیسله نو دا د ده فرضي روجه وشوه، بیا دوباره په مقام کې د باندې دغه روجه نیسل نه فرض دي نه واجب دي نه څه بل څه دي، د ده ذمهداري فارغه شوې ده. که په سفر کې به د روجه مشکله وه نو د نه نیسلو رخصت او گنجایش موجود دی، خو که چا ونیسله روجه په سفر کې نو دا د هغه فرضي روجه شوې ده، دغه روجه دوباره نیسل په ده باندې نشته. دا چا چې خبره کړې ده دا اسې خبره ده، د دې خبرې څه حقیقت نشته جي. دا ملګری تپوس کوي که یو کس صدقه فطر د رمضان نه یو ورځ 2 مخکې ادا کړي نو دا صحیح کیږي او که نه؟ نو جواب دا دی چې د علما کرامو او د مفتیانو فتوا په دې باندې ده چې د رمضان نه مخکې د صدقه فطر نشي ادا کولی، بلکې چې رمضان شروع شي نو بیا ادا کړي. دا ملګری تپوس کوي چې د روجې په حالت کې د طاقت انجکشن کول یا د طاقت ډراپ لګول د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې بغیر د ضرورت نه د روجې په حالت کې د طاقت انجکشن یا د طاقت ډراپ لګول دا مکروه دي. البته روجه پې نه ماتیږي خو د روجې ثواب او فضیلت کې کمی راځي، او که د عذر د وجې نه وي د بیمارۍ د وجې نه وي نو بیا جایز دی. جی السلام علیکم ورحمۃ. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه د نسوارو د پیکینګ کار کوي نو د هغې بوی ډیر تیز وي، نو آیا د روجې په حالت کې چې دی دا کار کوي نو په روجه باندې څه اثر غورځېږي او که نه غورځېږي؟ نو جواب دا دی چې کله په اختیار سره یو سړی نسوار نه بوی کوي، غیر اختیاري وي، نو په دغه بوی باندې په روجه څه اثر نه غورځېږي. دا ملګری تپوس کوي چې نابالغه حافظ سے پسې تراویح کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې نابالغه ماشوم پسې اقتدا کول، هغه پسې امامتي کول، که هغه فرایضو کې وي که هغه په تراویحو کې وي، دا صحیح نه ده. نابالغه ماشوم تراویحو ته مخکې کول او هغه پسې تراویح کول دا تراویح نه کېږي. خجي بالغ حافظ قرآن هغه مخکې کوي تراویحو ته، نابالغه پسې تراویح مه کوئ. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ محله کې اکثر خلک بیماران دي، تبي دي، نو هغه خو اوږدې تراویح نشي کولی، نور څه ملګري دي نو هغوی وی چې موږ به ختم کوو، نو دغه بیماران ورته وایي چې تاسو ختم مه کوئ. نو اوس که هغوی ختم کوي او دوی پې نه وي خوشحاله نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې ختم کول چونکې تراویح کې دا یو سنت عمل دی، نو د یو کس یا د 2 کسانو د بیمارۍ د وجې نه پرېښودل خو نه دي پکار. که څوک ودرېدی شي نو ډېره ښه خبره ده، که څوک نشي ودرېدی نو هغوی معذور دي، نو لنډې تراویح دي ځان له وکړي. البته دې کې یو خبره کېدی شي چې کم ملګري بیماران دي نو هغوی سره مشوره پکار ده، نو یو هفته نیم پس که ختم شروع شي، 2 هفتې پس شروع شي، د 15 ورځو ختم وکړي اخره کې، نو د دې ته کتل پکار دي، په مشوره باندې کار کول پکار دي چې څوک خواهشمند وي نو امکاني حد پورې کوشش پکار دي چې هغوی د دې اجر نه محرومه نشي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دوبۍ کې یو، منګه تراویح لاړو نو یو ځای کې مونږ جماعت کې تراویح کولې، نو یو خدا چې هغوی څنګه فرض وکړو نو ډایرکټ تراویح ته ودرېدو، سنتو ټیم یې ور نه کړ، او دویم دا چې هغوی 8 رکعاته تراویح کولې او ډېرې زیاتې زرزرې کولې او بس ورپسې یې وتر وکړو او سنت پاتې شو. نو زمونږ دپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د فرضو نه پس سنت کول او د هغې نه پس تراویح کول دي. د یو سنت تراویح په خپله باندې سنت دي، نو د یو سنت په وجه باندې بل سنت پرېښودل جایز نه دي. او دویم دا چې 20 رکعاته تراویح کول دا سنت دي، 8 رکعاته تراویح دا نشته. نو تاسو کوشش وکئ چې متبادل بل مسجد وي نو هلته ورشئ چې کوم ځای کې 20 رکعاته تراویح کېږي، په صحیح طریقه باندې کېږي، دا عبادت دی. په دې باندې به انشاءالله الله جل شانه زمونږ د مغفرت او د جنت فیصلې کوي، نو د دې نه ځان خلاصول نه دي پکار. که متبادل مسجد نه وي
نو بیا فرض موز جمع سره کوي او تراوی بیا دوا یا درې ملګري یو ځای کېږي چې څو روي انو ځان له خپله تراوی کوي په آرام او په سکون سره. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ والده ده د هغې شوګر دی نو پرون هم دی ډاکټر له بوتلې وه هغې ورته وویې چې 15 ورځې د دا روژه نه نیسي 15 ورځې پس به بیا ټیسټ کوو. نو دی وایي چې د هغې روجې نیسلو حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې د هر یو بیماری باره کې د روجې نیسلو یا نه نیسلو متعلق حکم بنیادی طور دار ډاکټر دی چې ډاکټر په دې باندې پوهیږي چې دې بیماری له روجه نقصانی ده او که نه ده. روجې سره سره به دا بیماری نقصان کوي او که به نه کوي نو دا فیصله د ډاکټر ده. خو په دې کې د دوو خبرو خیال ساتل ضروري دي. لومبنی دا خبره چې هغه ډاکټر د دغې مرض ماهر ډاکټر وي او دویم دا چې هغه دینداره ډاکټر وي. نو چې دینداره او ماهر ډاکټر ووایي چې روجه دې نه نیسي نو بیا هغې دپاره ګنجایش دی. نو دې ته تاسو وګورئ چې دغه ډاکټره ماهره وي دینداره وي نو د هغې په خبره باندې عمل کول پکار دي او که نه وي دینداره یا ماهره نو بیا ماهر او دینداره ډاکټر یا ډاکټرې نه مشوره واخلی جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه معمره هم ده او شوګرې هم دی هغه روجې نشي نیسلی نو د دې دپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرې دا په کال کې یا پر آینده ژوند کې دې ته دا امید وي چې زه په ژمي کې یا په یو موسم کې روجې نیسلی شم نو دا به فدیه نه ورکوي، دا به د هغې وخت انتظار کوي او په هغه وخت کې به روجې نیسي. او که نه دا داسې حالت کې وي چې دې ته اوس هم امید نشته د روجې نیسلو او آینده زندګۍ کې هم امید نشته چې دې کې به دوره طاقت راشي چې په یو موسم به دا روجې ونیسلی شي نو که دغه امید نه وي نو بیا دا د فدیه ورکي او د فدیې ورکولو سره به د دې ذمهداري فارغه شي. خو که چرې دې فدیه ورکړه او بیا الله تعالی په دې کې طاقت پیدا که او دې روجې نیسلو طاقت پیدا شو نو هغه فدیه به صدقې ته واړېږي او دې باندې به دوباره روجې نیسل دا فرض وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس تراوی کوي او د تلاوت دپاره ځان ته مخې ته قرآن پاک کې خودی وي یا موبایل کې قرآن پاک کلاو کړی وي او هغې ته ګوري او تلاوت کوي نو دا ختم او دا موس صحیح کیږي او که نه صحیح کیږي دا عمل مکروه دی که څه دی؟ نو جواب دا دی چې کله انسان د موس دپاره نیت وتړي او د هغې نه پس دی قرآن پاک ته ګوري او تلاوت کوي نو دې سره موس ماتیږي. دې ته مفسد صلات وایي، دا مکروه نه دی بلکې موس ماتونکی څیز دی. دغه رنګې که چېرې یو کس امام پسې ولاړ وي او امام زبانی تلاوت کوي او د مقتدی دی او د ځان ته قرآن پاک په موس کې کلاو کړی دی موبایل کې کلاو کړی دی او هغې ته ګوري او اوري انو د ده موس هم ماتیږي. د امام موس خو نه ماتیږي خو د دغې کس موس ماتیږي. نو خلاصه دا شوه چې د موس په حالت کې قرآن پاک ته کتل او که هغه وینا وي او که اورېدل وي نو دواړه موس ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې الک او جنای څومره عمر ته ورسي نو په دی باندې به روجې فرض کیږي. نو جواب دا دی چې الک او جنای باندې روجې فرض کېدل دغه رنګې موس فرض کېدل او د شریعت احکامات د هغې طرف ته متوجه کېدو عمر هغه د بلوغت عمر دی. بیا بالغ کېدل په دوه قسمه دي، یو ته بلوغت ویلی شي په علاماتو سره. مثال په طور باندې الک ته احتلام وشي چې موږ ته غسل اوړېدل وایو نو دا چې په هر عمر کې وشو نو دا الک بالغ دی. دا جنای ته خپله بیماری راله نو چې هغې ته بیماری کله هم راله دا د بلوغت علامت دی. نو که دا علامات په الک او په جنای کې په هر عمر کې ښکاره شو نو دی بالغان دي، په دی باندې روجې فرض دي. او که چرې دغه علامات نو نو بیا الک او جنای دپاره 15 کاله عمر دی. د دې د اسلامي کالونو په لحاظ سره چې د دوی عمر 15 کاله پوره شي
نو په دې باندې روجي مز او نور احکامات د شریعت دا فرض کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زما والد صاحب معمر دی، کمزور دی، روجي نشي نیسلی، نو د فدیې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرې ستاسو والد صاحب په داسې حالت کې وي چې فی الحال خو هغه روجي نشي نیسلی، خو لیکن د کال په یو میاشت کې، د کال په یو موسم کې یا په پوره زندګۍ کې هغه ته د روجي نیسلو امید وي چې زه به په دې موسم باندې روجي نیسلی شم، نو بیا هغه دپاره فدیه ورکول دا جایز نه دي، بلکې هغه به انتظار کوي هغې ورځو شپو ته، هغې موسم، هغې میاشت ته چې په کومه باندې هغه روجه نیسلی شي، نو روجې به نیسي. او که چېرې هغې په داسې حالت کې دي چې هغې ته امید نشته چې زما به صحت بحال شي یا ما کې به دوره طاقت راشي چې زه به د کال 12 میاشتو کې په یو میاشت کې روجه ونیسلی شم یا را روان ژوند کې به زه روجه ونیسلی شم، د دې خبرې هغه ته امید نشته، نو بیا داسې کس د رمضان المبارک د روجې فدیه به ورکوي. د فدیې طریقه دا ده چې کله د رمضان المبارک میاشت راوخیږي نو تاسو معلومات وکئ چې د غنمو څه ریټ دی، نو د یوې روجې هغه بدله کې 2 کیلو غنم ورکول دي یا د 2 کیلو غنمو پیسې ورکول دي، نو دا د یوې روجې قیمت شو، یوې روجې فدیه شوه. او چې ټوله میاشت څوک روجه نشي نیسلی نو هغه به د پوره میاشتې فدیه ورکوي، یعنی 80 کیلو غنم یا د هغې قیمت. که د غنمو ریټونه مختلف وي نو درمیاني غنم معلوم کړئ چې د هغې څه ریټ دی، نو په دغه حساب باندې به تاسو فدیه ورکوئ. د فدیې پیسې به هغه چاله ورکوئ چې په چا باندې زکات کیږي، چې په چا باندې زکات نه کیږي هغه له د فدیې پیسې ورکول جایز نه دي. او دغه د فدیې پیسې دا تاسو په هر څومره مقدار کې ورکولی شئ، ټولې پیسې یو کس له هم ورکولی شئ، ټولې پیسې 2 کسانو له، 3 له، هر څوله چې ورکوئ نو د هغې ورکول جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس معمر دی یا داسې بیمار دی چې هغه روجې نشي نیسلی، خو لیکن قرآن پاک تلاوت کولی شي، ذکر اذکار کولی شي، نو د قرآن پاک تلاوت کوي، د ذکر اذکار کوي، نو دته به د رمضان والا ثواب ملاویږي، او که د رمضان ثواب به ورته نه ملاویږي ځکه چې د خو روژه نه ده. نو جواب دا دی که چېرې واقعتاً دته عذر وي او د عذر په وجه باندې روجه نشي نیسلی نو د الله تعالی په نسبت باندې د معذور دی، نو په دې دوران کې چې د روجه نه وي او د کوم اعمال کوي، تلاوت کوي، نوافل کوي، ذکر اذکار کوي، نو دته به ان شاء الله تعالی د رمضان والا فضیلت حاصل وي. دا ملګری تپوس کوي چې په رمضان المبارک کې بنده روجه اخري نو آیا په د باندې صرف قضا واجب ده او که د دې کفاره واجب ده؟ نو جواب دا دی چې د روجې خوړلو نوعیت پورې منحصره ده. که چېرې یو سړی بیخي بې بدې بغیر د شرعي او د طبعي عذر نه روجه اخري نو د باندې د دغې روجې قضا فرض ده، او په د باندې لګاتار 2 میاشتې روجې نیسل دا هم فرض دي. په هغې کې به د یو ورځ قضایي نه کوي، که یو ورځ قضایي وکړه نو بیا به د سر نه نیسي. نو چې کله عذر نه وي او بغیر د عذر نه قصدن عمدن یو سړی روجه اخري نو په د باندې د دغې روجې قضا هم ده او سره 80 روجې هم نیسل دي. دا ملګری تپوس کوي چې رمضان المبارک کې چې کومې 20 رکعاته تراویح کیږي نو منګه د هغې نه پس نفل کو، او په نفلو کې منګه یو ختم کو. نو ما ته یو ملګري ووی چې په دې نفلو چې کوم جماعت دی نو په دې کې د 3 کسانو نه سوا کسان شریک کېدل جایز نه دي، یو امام بشي او 2 به ورسره مقتدیان شي. نو چې د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې اصل کې مسله دا ده چې فقهاو لیکلي دي چې کم ځای کې د جمع موز په شریعت کې راغلی دی نو هلته د جمع اهتمام پکار دی، لکه فرایض شو، دغه رنګې تراویح شوي، او په رمضان کې د وتر موز شو،
نو اوس دا د شریعت د طرف نه منګه ته د جمع حکم راغلی دی، نو په دې کې د جمع اهتمام پکار دی. او چې کم ځای کې د جمع حکم نه دی راغلی نو الته کې د ځان نه د جمع اهتمام کول دا جایز نه دی. نو نفل منځ په دې کې اصل دا دی چې دا ځان لوکړی شي، دا یو اضافي عبادت ته یو سړی د خپل ثواب او د اجر د پاره کوي، نو په دې کې بهتر دا ده چې دا ځان لوکړی شي. خو که چرې څوک جمع کول غواړي نو فقها وایي چې په داسې طریقه باندې به جمع کولی شي چې په هغې کې یو بل ته بلنه نه وي، یو بل ته دعوت نه وي. ځکه که چرې دینه دعوت په دې کې ورکړی شي نو دا به یو نوې سلسله شروع شي. نو د هغې دپاره فقهاو دا لیکلي دي چې اتفاقي یو دوه درې کسان راغونډ شي او هغې د نفلو جماعت وکړي، نو په دې کې څه حرج نشته. که چرې د دریو نه کسان سیوا کېږي نو د دې مطلب به دا شي چې باقاعده د دې دپاره یو تحریک چلولی شي، د دې دپاره یو دعوتي سلسله چلولی شي او د نفلو په جماعت کې تداعي او یو بل ته دعوت ورکول دا جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سعودي عرب کې یو، نو د روجې په میاشت کې بعضې سعودي والا 4 رکعاته تراویح کوي، 100 رکعاته تراویح کوي. نو هغې ته په کتو سره زمونږ پاکستاني رونه هم کله 4 رکعاته تراویح کوي، کله 8 رکعاته تراویح کوي. نو دا جایز دی او کنه، او که 20 رکعاته تراویح کول دا لازمي دي. نو جواب دا دی چې دا 4 رکعاته او 8 رکعاته تراویح دا د دوی خپل یو سمې دی چې جوړ کړی دی. د پوره امت اجماع او اتفاق په دې باندې دی چې تراویح په رمضان المبارک کې دا 20 رکعاته دي. نو که څوک تراویح کول غواړي نو هغوی به 20 رکعاته تراویح کوي، د 20 رکعاتو نه کمې تراویح کول دا جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې بهر ملک یو کس دی، هغه نوکري کوي او د هغه کار ډرایوینګ دی او هغه مسلسل په سفر کې وي، نو د دپاره د تراویح څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوشش تر پکار دی چې دی داسې ترتیب سره خپل سفر جاری وساتي چې چرته ناچرته دی تراویح لاندې کی، او که چرته جماعت سره تراویح بیا نه موندي نو کوشش دی وکړي چې ځان له تراویح وکړي. دوره ټایم لګي نه، نیمه ګنټه یا 3 پاوه سره د مونځ نه پې لګي. نو چې دوره ټایم منګه دنیا له ورکولی شو، د دنیا کار له ورکولی شو، نو په دغه دین په کار سره به الله تعالی په هغې کې برکت واچوي. نو کوشش په کار دی یو میاشته، نو اهتمام په کار دی. الله تعالی دې موږ ټولو له د عمل توفیق راکړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په سعودي کې دی او هغه د خپل دیرې نه چې روان شي ګاډي کې کینی، نو 15 ورځې مسلسل په صحرا کې سفر کوي، او بیا چې هغه ځای ته ورسي چې کوم ځای ته دی ځي نو هلته کې لږه دمو کې بیا واپس راځي، واپسای کې هم 15 ورځې سفر کوي. نو هغه دا وایي چې زما سفر په صحراګانو کې دی، په شګو کې دی، نو ما ته روژه نیسل مشکل دي. نو که زه روژه ونه نیسم او زه فدیه ورکم نو د دې شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د رزق ګټل او کسب حلال دا یو اهمه فریضه ده، خو لیکن د رمضان المبارک فریضه هغه د دین زیات اهمیت والا فریضه ده. نو دې ملګری له کوشش کول پکار دی چې د رمضان اهمیت پړه کې پیدا شي. نو کاول خو روژه نیسل پکار دی، که روژه نشي نیسلی نو بیا دله کوشش پکار دی چې خیر دی د 11 میاشتې موږ او تاسو به د دنیا کار کوو، دا یو میاشت به الله جل شانه له ورکو. نو که داسې صورت جوړیږي چې دی یو میاشت دموم کوي، ځکه چې 15 ورځې مسلسل سفر تلل او راتلل دا یو ګران کار دی، نو بنده ستړی هم شي. نو که چېرې دی دا یو میاشت دمه کولی شي په خپله دیره باندې، نو اگر چې د په رزق باندې به اثر پریوزي، کمایه باندې به اثر پریوزي، خو لیکن د رمضان المبارک هغه اهمیت او د هغې هغه برکاتو نه به انشاءالله تعالی محروم ني. او درېیمه خبره دا ده که چېرې داسې ممکن نه وي نو بیا چونکې دی سفر کې دی او په سفر کې د روژې ماتولو د روژې نه نیسلو گنجایش په شریعت کې موجود دی. نو که دی روژه ونه نیسي نو د شریعت طرف نه دته اجازت او گنجایش دی، خو لیکن فدیه ورکول د لپاره جایز نه دی. دی به
هغه روجي قضا راګرځي چې کله د کلی ته شي یا د چټیان شي نو دی به هغه روجي قضا راګرځي فدیه به هغه څوک ورکي چې هغه ته د مرګ پورې د روجي نیسلو څه امکانات نه ښکاري نو هغه کس به فدیه ورکي او چې کم کس د داسې قسم عذر د وجنه روجه اخري انو هغه به قضا راګرځي اگر چې کفاره پې نشته خو لیکن چې څو روجي خوړلي د هغې عمره قضا به راګرځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د رمضان المبارک ټولې روجي یو کال وخوړې بیا بل کال هم رمضان هغه روجي ونه نیسلې اوس هغه د هغې قضا کول غواړي نو چې هغه 10 روجي ونیسي نو په د یو کال روجي به ادا شي او که د دوانو رمضانونو روجي به ادا شي په دې کې به تداخل وي او که به نه وي نو جواب دا دی چې په ده باندې د دوانو رمضانونو روجي نیسل ضروري دي یعنی 15 روجي به دی نیسي او په دې معامله کې تداخل نشته جي.